په درېیمو کالو کې چې کومه کارکردګي ده زه ته قسم خورم د جمعې ورځ د خدای دا قبول مه کړي چې ما په خپلې علاقې له 300 ټوبلونه منظور کړي دي الله په فضل باندې دا هغه ورځې وې چې ما 55 سکولونه جوړ کړي دي په 15 سال کې څومره 55 او زه ته قسم خورم چې ما 44 سکولونه منظور کړي دي الله په فضل اپډیټ کړي مې دي خدای په فضل په درېیمو کالو کې 44 سکولونه ما عزتمندو ان شاء الله تعالی تاسو لپاره به ما دا چهره مې وي خدا خلک د ماشاءالله د نظریې ملګري دي خدای هغه وخت مو راولي خدای هغه وخت مو راولي چې زه تاسو ووټ خرڅ کړم زه تاسو په ووټ کې خیانت وکړم الحمدلله قانون مولا په قبایلو کې ان شاء الله سټ گور به لا به زیات وټ ورکړي ځکه چې مو ویلي دي چې سټ گور به ملما ده هغه د ملما ده او قبایل چې کوم ده ملما دوست دي هغه له زیات وټ ورکړي چې د پزړ کې دار نشي چې به د ځان له وټ وغوستل مال نه غوستل ان شاء الله په قبایلو کې به سټ گور دي مونږ مخکې دی الله په فضل باندې ما عزتمندو غټي خبرې نه کوو انسان د واس پورې تړلی شوی ده خو یقینا چې کله ته دې ځینې ایم پی ای لاړ شي او بیا په اپوزیشن کې وي مشکلات هم زیات وي خو جمعیت علما اسلام فضا راغلې ده انشاءالله جمعیت علما اسلام حکومت به هم رسېدي الله په فضل باندې او چې کله دې علاقې یا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی جمعیت علما اسلام وي نو چې دې ځای کې د اوبو مسله ختمه نه کړم بیا زه دې علاقې له رسموم نه عزتمندو دا یې تا سره وعده کوم چې دې ځای کې مې تسکونونه اپګریډ دا اکټ کې چې کله د جمعیت علما اسلام حکومت وي چې نه یې بیا غوښه ګیله نه کوو چې جمعیت علما اسلام حکومت وي وزیر اعلی وي د اوبو مسله مې ختمه نه کړه سکولونه مې ته اپګریډ نه کړو ورځه بیا رسم نه دې علاقې له دې ته زه رښتیا خبره ته کوم ان شاء الله تاسو چې څومره ووټ چاله ورکړي نظریه مشر ډېره ښکلې خبره وکړه خو نه جي وا خبره ته کوم زه سره لغونه اختلاف کوم د خپل ووټ پوښتنه به کوي داسې نشي کېدی چې ته په ووټ باندې سړی مراعات اخلي ته په ووټ باندې سړی پروټوکال اخلي ته په ووټ باندې چې کوم دا ټیکهداري کوي او ته به د هغې نه خپل ووټ پوښتنه نه کوي ولې به نه کوي دا څه خبره ده ځکه چې که زه ایم پی ای جوړېږم زه ایم این ای جوړېږم خو تاسو په مراعات تاسو په ووټ باندې جوړېږم بای پکار دا چې ته د خپل ایم پی ای د ایم این ای نه پوښتنه وکړي چې تا قانون سازي کې څه کردار ادا کړ تا د ما د علاقې نه ما اخیستی که نه په 15 سال کې خو ما د بازیخون رحمت شته ونه اورېده ما اوس په فیسبوکونو باندې خپل فیسبوکونو باندې ورکړي دي تور سفر دا دي اپل بغیر تور سفر یعنی 300 ووټ پول کېږي آبادي زیاته ده خو طالبانو ټیم کې چې کوم دا ټول لاړو او جی ما تقریبا تور سفر نه ما اخیستې ده د هغه ځای کور 4 لک روپۍ دپاره مې 8 لک روپۍ مې اخیستې دي او بو خبره مې چاته کړې مو عزتمندو نو چې کله تاسو چاله ووټ ورکړو خپل د ایم پی ای نه خپل قومي اسمبلۍ نه د خپل د ووټ پوښتنه کوو مو عزتمندو کنی انداسې به وروستو پاتې کېږو د خپل ووټ حق وپېژنو صحیح حقدار وپېژنو دې ځای کې به د هر یوې پارټۍ والا ملګري ناست وي بعضې ټیم به چې کوم دا د علاقې د مفاد دپاره به هم یو سړی منتخب کوي چې دا سړی راغلی ده دا د علاقې لپاره څومره فایده کوی شي نن سبا خو هغه وخت نه چې په کلي کې به یو ټلیفون و موبایل به اړوونه یو په حجره کې به یو ټلویزیون به ودی اوس خو هر سړي سره موبایل ده ټي وي ده سوشل میډیا دار ده هر سړي له د ایم پی ای د ایم این ای چې کوم دا چې کومې خبرې کړي دي د هغې ډیټیل راوځي او فنډونه دي زه ته چې کوم 300 ټوبلونه مې خالي دي پاک پی ډي بي ډي لاړ شه مفتي شکور پر مې وګوره ان اکاونټ فنډونه یې وګوره د ما په صوبې کې سکولونه وګوره 44 د ما چې کوم سوره فن مې له شي هغه وګوره الحمدلله دا مې عهد کړی ده که زه 8 فبروري باندې ان شاء الله علامه ما کبیبی چې کوم خلک مینه ګورم دا ما 5 سال او د 15 سال ان شاء الله د ما 5 سال په 15 سال باندې زوراوري دی الله په فضل باندې